أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بشکا کسان توفاهم الملائکتو چې سا اخلی داغینا ملائک ظالمی انفسهم په داسې حال کې چې هغوی ظالمانی په خپل ځان باندې هجرت یې نه کړي. قالو نو دا فرشتې ورته وایي، د مرګ فرشتې ورته وایي، فیما کنتم په څه حال کې وای تاسو په څه وجه باندې دا د جهاد نه پاتې شوي وای. قالو نو دوی ورته وایي كنا مستضعفین او موږ کمزوري فی الارض پزما کې موږ پزما کې کمزوري خلکو نو. قالو نو دا فرشتې ورته وایي الم تکن ارض الله واسعة، آیا نو ځمکه د الله تعالی فراخه فتهاجروا فیها چې تاسو هجرت کړی پای کې، اور دې کافرو او دشمن د ځمکې نه تللی وای، دا الله ځمکه څه کمه خو نه ده. فاولئک نو دا کسان چې مأواهم جهنم ټکانه ردي جهنم دے دوزخ دے وساعت مصیرا او ډیر ناکاره دی زید ورتلو دا چې دی کوم دی ته بدي هغه ډیر ناکاره دی. الا المستضعفین مگر هغه کسان چې هغه کمزوري دي حقیقتا من الرجال د نارینهونه والنساء د زنانو والولدان د ماشومانو نه لا یستطیعون حیلتا چې نه طاقت نه لري حیلتا د چل د وتلو چې څنګه وځو ولا يهتدون سبیلا او نه دی چې کم دینو پیژني هغه لار د هجرت چې کم خلاړ شو. فاولئک دا کسان چې عسى الله ان يعفو عنهم قریب چې الله تعالی معافی وکړي دیتا وکان الله دی الله تعالی عفوا غفورا معافی کوونکې بخانه کوونکې. ومن يهاجر فی سبیل الله غزو کې هجرت کوي په لار د الله تعالی کې یجد فی الارض نو دی به بیا هم پزما کې مراغمن کثیرا وسعتا مراغمن کثیرا دا مراغمن کثیرا اغا زیونه ډیر زیونه فراخه وسعتا او فراخی د رزق او مراغمن کثیرا یراغم به انوف الاعداء دا زیونه ته بدیل شي چې دشمنانو دا پودې بکه کړي شي پای باندې یعنی خفاوي بیا نو څوک چې د الله په لار کې هجرت کوي نو پزما کې به مراغمن کثیرا وسعت د ځمکې بیا ومي ډېر ځایونه به ورته میلاو شي او وسعت د رزق به ورته میلاو شي. ومن یخرج من بیتی هغه څوک چې راوځي د کور خپل نه مهاجرن هجرت کوونکي الی الله تعالی ته د الله تعالی حکم منلو ته ورسول یو د الله پیغمبر ته ثم یدرکه الموت بیا راشي په د باندې مرګ په دغه لار کې فقد وقع یقینا واقع شي اجر د علی الله په الله تعالی باندې الله په ما باندې اجر لازم شه ثابت شه. وکان الله دی الله تعالی غفور الرحیم بهون کې مهربان. و اذا ضربتم فی الارض او کړه تاسو مزل کوئ فی الارض پزما کې فلیس علیکم جناح نو نشتر په تاسو باندې ګناه ان تقصروا من الصلاة دا چې تاسو قصر وکړئ په مانځ کې دا جهاد کې بند رواني او مزل ډیری نو سبا کوي من څلور رکعاته من 2 رکعاته کوي او سنت بورته چې سختی دا مشکلات نه وته معاف دي البته که د سنت وخت ورته یي او کولی شي نو بیا به وکړي بیا دې کوي او کروان سفری نو سنت پرې ښودی شي. ان خفتم که چېرې تاسو یریږئ ان یفتنکم الذین کفروا دا چې په امتحان فتنه کې به وواچوي تاسو هغه کسان چې کافر دي نو فتنه ده چې قتل به مو کړي نو تاسو وکړئ قصر د مونځ کوئ 4 رکعات مونځ 2 رکعاته وکړئ. ان الکافرین بشک کافران چې کانو لکم دستاو د پر عدو مبینا دشمن ښکارا و اذا كنت فيهم او کله چې ته موجود یې زما پیغمبر په فیهم په دوی کې په دې صحابو کې ته موجود یې دا د صلات خوف ذکر کوي په جهاد کې فاقمت لهم الصلاة او ته قائم کې ته ادرې لهم الصلاة د دې لپاره منځ د دې صحابو سره ته په مانځه یعنې ادرې د جمع منځ کوئ نو فلتقم طائفة نو ادرېږي یو ډله منهم د دې نه معاکه د تا سره یعنې منځ به کوي ولیاخذوا اسلحتهم او واد اخلي هغه وسله خپله
فاذا سجدو کله چې دې سجده وکړي څه مطلب د یو رکعت سجده وکړي فلیکونو من ورائکم نشي به دي رستو ستاسو نه ولتأت طائفة اخرى او را به شي ډله بله د مانځه لپاره لم یصلو چې هغوی مونځ نه کړی فلیصلو نو هغوی به مونځ وکړي معک د تا سره نو یو رکعت به رسه دا لومبی ډله وکړي یو رکعت به دا دویمه ډله وکړي ولیاخذو حذرهم او اودنیسي دي حفاظت خپل و اصلحتهم او وصله خپله وصله به ورسره وي چې کما خفیف اصلحه سپکه ود الذین کفروا غواړي هغه کسان چې کافر دي لو تغفلون دا چې تاسو غافل شئ غفلت ستاسو لو مصدریه دی ان اصلحتکم د وصلو ستاسو نه و امتعاتکم او د سامانونو د جنگ ستاسو نه فیمیلون علیکم ندی به حمله وکړي په تاسو باندې میلتن واحدن حمله یوه نو د دې وجې نه تاسو د مانځه ادا کولو دپاره مونځ به هم نه پرېږدئ په حالت د جنگ کې هم او بله دا چې تاسو به څه وکئ امام به یو وي او مقتدیان به دوه ډلې شي یو ډله به یو رکعت وکړي لومبنۍ نه یې بلل شي دشمن مقابله کې ودرېږي چپه خوله باندې خبرې به نه کوي او دا بله ډله به راشي دا دویم رکعت به امام سره وکړي نو چې کله امام سلام وګرځوي نو دا دویمه ډله و د دې خوښه لکه دا لومبی رکعت دا اوس ادا کوي په دغه ځای باندې او که نه راپاسي بیا د دشمن مقابله کې ودرېږي نو لومبی ډله به هغه خپل دویم لومبنی رکعت چې دي کړی نو دویم رکعت به ورسره وکړي نو چې هغوی فارغ شي د مانځه نه نو بیا دغه دویمه ډله دی چې دا دویم رکعت لاندې کړو نو دوی به ورسره خپل هغه لومبنی رکعت وکړي نو دغه شان څوکی به هم وشي او د مونځ فریضه به هم ادا شي ولا جناح علیکم او نشته ګناه په تاسو باندې ان کان بکم اذان که چېرې په تاسو باندې تکلیف من مطرن د باران د وجې نه او کنتم مرضی یا یې تاسو ناجوړه نو تاسو باندې دا ګناه نشته ان تضعوا اسلحتکم دا چې کېدی تاسو وسله خپله وخذوا حذرکم او ونیسئ حفاظت خپل ان الله بشک الله تعالی اعد للکافرین تیار کړی د پاره د کافرانو عذابا مهینا عذاب د ذلت فاذا قضیتم الصلاة نو کله چې تاسو ما پوره که مونځ فارغ شئ د مانځه نه فاذکروا الله نو یاد کړئ الله لره قیاما په ولاړه و قعودا او په ناسته باندې هغه تسبیحات چې بندوئ د مانځه نه بعد تاسو هغه ووایئ ذکر وکړئ د الله تعالی په ولاړه باندې و قعودا او په ناسته باندې چې څنګه چاته موقعي او سهولتي وعلى جنوبکم او په اړخونو ستاسو باندې فیدت معنانتم نو کله چې تاسو په امان شوئ د صلات خوف نه د دشمن نه تاسو په اطمینان کې شوئ واقیم الصلاة نو بیا قائم کې مونځ بیا پوره مونځ کوئ ان الصلاة یقینا چې دا مونځ کانت دا دی علی المؤمنین په ایمان والو باندې کتاب موقوتا فرض کړی شوی په خپل وخت باندې ولا تهنوا فی ابتغاء القوم ولا تهنوا او تاسو بزدل کېږئ ما فی ابتغاء القوم په لټون د یو قوم کې د جهاد نه بزدل کېږئ ما په لټون د یو کافر قوم کې ان تکونو تعلمون که چېرې تاسو تعلمون چې تاسو ته دردونه در رسیږي فإنهم پس بېشکه دا کافر چې دي یعلمون دي ته هم درد رسیږي کما تعلمون لکه څنګه چې تاسو ته دردونه در رسیږي تکلیفونه در رسیږي وترجون من الله او تاسو امید کوئ د الله تعالی نه د ثواب او د امداد ما لا یرجون هغه چې هغوی امید نه کوي هغه کافر دي وکان الله علیما حکیما انا